بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو. امید د الله نه چې ښه به یې، روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. الله هم خوشحاله کا، الله هم د هر قسمه بیمارونه په امان کا، الله هم روجي ښې تېرې کا. د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی صلی الله علیه و آله وسلم چې درې کسان دوزخیان دي. د ټولو نه اول پکې شهید دی، په دویم نمبر باندې عالم دی، او په دریم نمبر باندې مالدار دی. پر ورځ د قیامت په الله جل شانه شهید راوبلي او خپل نعمتونه به ور په یاد کوي ورته چې ما در ښکلې ځواني در کړې وه، ما در له په وجود کې طاقت اچولی و، ما در له مضبوطې مټې در کړې وي او ما در له مضبوطې خپې در کړې وي، تا د هغې څه حق ادا کړی دی؟ دی به ووایي چې یا الله ما د هغې دا حق ادا کړی دی چې زه ستا په لاره کې شهید کړی شوم، خپله وینه مې وبایوله، وجود مې ټوکړې ټوکړې شو، په تورو ووهلی شو، ما د هغې دا حق ادا کړی دی. الله جل شانو به ورته وایي چې دروغ دې ووایې، تا خو د دې دپاره کړي چې خلک راته بهادر ووایي، خلک راته ښه سړی ووایي، خلک راته ووایي چې وګوره ورته څومره طاقت وجود یې وکړو، او دا یې وکړل او دا یې وکړل او دا یې وکړل. الله به ورته وایي تا ته خلکو هغه ووایي، تا زما دپاره نه و کړي، تا هم د دې دپاره کړي چې خلکو ته ښه شم. نو بس فرشتو ته به حکم وکړی شي او دی به پړ مخې راښکلی شي او دوزخ ته به وغورځولی شي. دقسې به علم راوبللی شي او الله جل شانه به ورته خپل نعمتونه ور په یاد کړي چې تاله ما علم در کړی، تاله ما پوهه در کړې وه، ته مولایي صاحب وې، ته کاري صاحب وې، ته یو لویه هستي وې، لویه علامه وې، تا ماله څه کړي دي؟ د دې نعمتونو په بدل کې دی به ورته ووایي چې یا الله ما خو ستا کلام خلکو ته ښودلی دی، خلک مې پوهه کړي دي پې، خلکو ته مې د ښو خبرو حکم کړی دی او د بد نه مې منع کړي دي. الله جل شانه به ورته وایي چې تا د دې زما دپاره نه دي کړي، تا خو د دې دپاره کول چې خلک درته ښه سړی ووایي، علامه درته ووایي، کاري درته ووایي، علم درته ووایي. نو تا ته وویلی شو په دنیا کې تا زما د رضا دپاره نه دي کړي، زما د خوشحالولو لپاره نه دي کړي. نو الله جل شانه به حکم وفرمایي فرشتو ته او دی به هم پړ مخې راښکلی دوزخ ته وغورځولی شي. په دریم نمبر به مالدار راوبللی شي. الله پاک ورته خپل نعمتونه ور په یاد کړي چې د سرو سپینو خاوند کړی مې وي، ځمکې جیدادونه مې در کړي وو، غټې غټې بنګلې مې درله در کړې وې، د هغې تا څه حق ادا کړی دی؟ دی به ورته وایي چې یا الله ستا په لاره کې مې ډېر خرچونه کړي دي، په جوماتونو سره به امدادونه کړي دي، غریبانانو سره به امدادونه کړي دي، او رنګارنګ خلک به راتلل او ما ته به یې وي چې د الله په نوم راکړه، نو ستا په نوم مې ورکړي دي، یا الله ما د دې دا حق ادا کړی دی. الله به ورته وایي چې نه، تا خو د دې دپاره کړي چې خلک درته سخي ووایي، خلک درته نیک سړی ووایي، خلک درته ووایي چې پلانکې خو یاره مالداره دی خو څه سخي دی او ډېر ښه سړی دی او خلکو له هر څه هر څه ورکوي. نو تا خو د دې دپاره کول چې خلک راته ښه سړی ووایي. نو بس هغه راته په دنیا کې وویلی شو او اوس تا ما سره هېڅ حصه نشته او ګناهګار یې. نو دی به هم پړ مخې راښکلی دوزخ ته وغورځولی شي. ملګرو په دې حدیث کې مفهوم داسې دی چې هر یو کار د الله د رضا دپاره کوي، که دینی خدمت کوي نو هم د الله د رضا دپاره کوي، او که دنیوي خدمت کوي نو هم د الله د رضا دپاره کوي. چې د الله رضا په یو کار کې نه وي نو هغه کار مه کوئ. د مخلوق د خوشحالولو لپاره کار مه کوئ،
په دې الله ډیر خفه کیږي. که چا سره څه امداد کوي نو هم د الله د رضا لپاره کوي، او که چا سره څوک د چا نه څه تکلیف لرې کولو کې تاسو مدد کوي نو هم د الله دپاره کوي، د دې دپاره نه چې مخلوق راته ښه ووایي او خلک راته ښه سړی ووایي. که چا دا سوچ وکړه چې خلک راته ښه سړی ووایي نو په دنیا کې ورته ښه سړی وویلی شو او په آخرت کې د هغه هیڅ حصه نشته. هر یو کار د اخلاص سره دی، هر عمل قبول دی الله ته، خو د اخلاص سره او د الله د رضا لپاره. نو وروڼو کله چې هم چا سره څه نیکي هم کوئ، که خپل مور پلار سره کوئ، کورونو سره کوئ او خویندو سره، نو خالص د الله د رضا لپاره یې کوئ. الله پاک ته په دې حدیث شریف باندې مالا او بیا تاسو را د عمل کولو توفیق راکړي. د الله